دلته معنا ده چې وګوره دا تاسو سره بشر خبرې کولې شي
مخي خبرك إلى الشيء قالت أنت يوم خبرك هذا توشيد يوم خبرك ومن زعم سوداوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الإسلام يوشي فكر بكتاب الله فقد أعلم على النازلية وتعطيك الذي فترك الله بانجو والله يقول الله يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ورسول القرآن وإن لم تفعل فستدخل لا تستعمل النجو وما بلغت رساله بأمات ورسوله نعم سچتا في بلغ ما أنزل إليك سچتا الله کرنا آرام قرآن پاک دون نازل شوی دین مخلوق ته ولا فجون رسول بأمات دون رسول والحق أدانا نو حضرت شرط لنهاوی کنبی دے سلام سپر کریوے دے کتاب اللہ نا یہ پر پیغمبر علیہ السلام دے کتاب اللہ نا سپر کریوے دے کتاب اللہ نا سورت احزاب آیات دے پر کریو نبی علیہ السلام دے پر کنبی علیہ السلام سوشے پٹولے دے کتاب اللہ نا سورت احزاب آیات دے پر کریو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ أمسك عليك يكفركره النبي السلام مدة آيات يكفركره وجه هذا شوي كذا آيات ظاهر نمالمي كذا النبي السلام أصل فركره نمالم أشوا شبل آيات النبي السلام فركره وجه تكفدي آيات كي النبي السلام مراد كذا نمالم فركره النبي السلام مراد أغلب اختار شيء هذا النبي السلام راز ذكي إنسان کوشش کی خپل راز پټ کی تایا خبره تایا راز تخلو راز سره ذكي إنسان د خپل راز پټولو کوشش کوي لیکن نبی السلام صلی الله علیه بلغ ما انزل الیک جدي حکم د تعمیل نبی السلام کو دغه په حکم د دې تعمیل وکړو او خپل راز هم پټ نکړ نبی السلام خپل راز پړنه نبی اسلام خپل راز مخاره کو هغه راز او الله تبارک وتعالى ذریعہ د وحی باندې نبی اسلام ته اطلاع وکړه ذریعہ د وحی باندې راز ده په ذریعہ د وحی باندې اطلاع وکړه چې زید ابن حارثه هغه خپل خلیفہ زینب بنت جحش طلاق ورکړي هغه ته طلاق ورکړي او هغه بستا په نکاح کې راځي هغه ته طلاق ورکړي هغه بستا په نکاح کې راځي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د دې اظهار مناسب و نه ګڼي چې د دې اظهار ولې ځکه چې په عربو کې د متبنا خذ سره نکاح داسې و د څنګه لکه د حقيقي زوی خذ سره چې نکاح وکړي د متبنا خذ سره نکاح بدا څنګه لکه حقيقي خذ زوی سره چې نکاح وکړي لیکن رب العزت هغه د دې رسم خاتمه کول غوښتنه چې دا رسم ختم شي دا رواج چې نو ختم شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وکړه چې آینده کې دا کوم کې به اولاد او دا اصول عرب پیغمبر علیه السلام د دوی سره نکاح وکړه کدا یو رواج لیکن دا کار دا په وخت ډیر منکر او کله بدلونه او خپل سره نکاح لیکن دې وجه نه اظهار نبی صلی الله علیه وسلم مناسب ونګړل لیکن الله تبارک وتعالى دې اظهار وکړ الله پاک دې اظهار وکړ چې رقم خاتمه وشي حضرت شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم راز پټ کړی شوی نه دی مرني د آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تفسیر کړی نه دی د کلام دا واش دې وجه نه مطلب نه چې دا چې محارم ست رواج خلک له راوړل سوی راوړل نو سوی راوړل کله چې نه راو سره باندې راځو هغه سره د ځان یو پلان نه اکثر په مرسلو باندې او ورنانه یو څه راوړي چې شاته کې نه وي دا څه معاملې کوي ورته د نور او تاسو یو څه یي چې خپل خدا هه ورته لونی کې رضای لونی کې یو د څه ورته ورته ځان وځاره چې ورته کې او ځان ته په شان د ډرې مګر په شان په څه کې نه بل څه بل کې نه ځای نو په دې
پرېلو دې کومه کې نیولې او دا نه لاسونه تر کولې یو منډه وانه وګورې دا نه راوړ او ته کې باندې دوه خپل څه نه ما او خپل باندې کوم نه ما بل څه کې نه ور ځان ته نه مور نشي کې نه ولې خور نشي کې نه ولې ضرور نشي کې نه ولې دا کوم محارم ته محارم باندې چې څنګه لاسونه راوړ ورته چې محارم چې ورته ګوري مخته ګوري په کوته ګوري لاسو ته ګوري سلام په داس محارم دې هم په مشکل باندې راځي دا څه شي خپل خدای نه له خدای کې نه و ځکه تاسو نه چې څه په کې نه مانو تاسو او د خدای نه ما خپل تاسو دې چې خبره مې کې ولا دې نبی له سلام را چې نو ورته نو مالې کې بل آیات پیغمبر اسلام سره دعا او دلیل دا دی اول ومن زعم سوء انه بما يقول في بدن الاسلام خبر في اخشى فسبات في نبی السلام دین خبر فسبات في معنى ذلك في غمر الاسلام غير مرتشوه فقد اعظم على الله الفريا نبی السلام غير ومعنى في غير علم في غمر الاسلام تنشتره نبی علیہ السلام پر علم غیب نبی علیہ السلام کو خود توسل لنا دونوں صحابہ کرام کو بیان کیے گئے کہ نبی علیہ السلام علم غیب نہیں والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله علم غیب کلی اللہ تبارک و تعالی خاصیت ہے انبیاء علیہ السلام کا نبی علیہ السلام سے دیر مغیبات اور کلیشی په معراج کې نبی علیہ السلام ته ډېر مغیبات ورکړل شوي دي د علم غیب حق وی الله ورکړي دي چې الله نبی علیہ السلام خبردار کړ نو د علم غیب دی او الله خبردار دي چې علم غیب شي ویل علم غیب دي دا الله تبارک و تعالی خاصیت ده وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داوود بن الاسلام ولا بن عبيد ولا قال محمد صلى الله عليه وسلم قال من سمع ما انزل عليه لكن هذه الايه تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يخفي وتخشى الناس والله وتخشى الناس والله احق ان تخشاه معنا دا خپل نبی کما چې خپل تاسو چې ورا د خپل د دوی خپل سره نه کاو والله احق ان تخشى دې د چانه کار الله ایمان چې یو سوي د مخلوق په دې باندې د خالق نه ویریږي ټول کارونه وسمشي ټول کارونه سلیم چې سره رسول الله الله نه ویریږي زنانه کې الله نه ویریږي دروغ نه الله نه ویریږي جواری نه کوي د الله نه ویریږي هیڅ څه ګناه نه کوي د الله نه ویریږي بل سړي په ځای باندې आवाज نه کوي الله نه ویریږي سبق کې غلې نه ته افاضو نصار وره نه د الله نه ویریږي د چا نه ویریږي د الله نه ویریږي ځکه چې سړی د الله نه ویریږي ټول کارونه کوي الله نه ویریږي بس ټول کارونه کوي زه خو یې چې څنګه کار څوک کوي دغه کار هغه د دې څه بل خبره سره چې ته وخت تیری انا چا سره وخت تیری چې دلته وخت نه پاتې دا خدای چې کله ورکړي شي او د واده نه څه وټاکل شي چې معلومات وکړي هغه نه باندې هغه کنځلې وکړي پاتره تدا څه ځان یې کړی هیڅ نو جواب نه چې تاسو یو ولې ته خو میاش جو پاتې دا ولې کېږي د کړي نه ځم په دې اخر کې کله انسان جنگ او ماده کې غیر مناسب کارو کوم دا ټول محلو دا ټول کله برابر شي دا څه بد اخلاق خلک هغه هیڅ نه وي چې کله د نکاح وخت نیږي څه ورانه موږ چې وخت دی تاسو څنګه ټول وخت دی تاسو ورانه چې سبي په دې ورانه سره اخر اخر کله پلانې خبرې پلانې نسوار وایي پلانې نسوار کوي پلانې کوي پلانې کوي زه خو یقیني ده زموږ مخکې نظر احادیث بیا لګېږي زما مخکې که یو سړی ولګېږي نزع د سراویل وکړي یقیني ته زما سره وایي یعنې چې مثال درته ولې درې څلور پنځه میاشتې بعد
او تاسو ځکه یې نه چې مخکې مله تاسو کې دې نه چې مستمره او څه فرق نشته تاسو کې دې نه ځوان نه یعنی او تاسو کې اختیار کوي شیخ یې مطلب بیا خبرې کول یا نسوار ولا یا دې کول تاسو دومره نه چې ابونه وکړي دچن مناله دچن یو څنګه دچن ماته د مونږ تاسو په کاری کې نه یاته پات دې نه چې مخکې مله دې نه چې ورسته مله هغه مخکې د دومره عوام خلک هغه دومره احترام او تاسو نه سبقت حدیثه نتیجه دې دا خو یقینا ډیر نه آشنا یقینا آشنا قبل دې خلک د بل نمبر طالبان خبر شي تاسو باندې مهر ولګي ختم الله وانا يمكن قبول باندې قول چې تاسو نه څنګه طالبان څنګه مستر ترته یې مې تاسو چې دې نه شوسته دی او چې څه کار وکړ د څه اخلاق د څه ناس ولاړ د څه احتیاط د څه وخت راول شامل ضرب مسند خلکو د پاره ولېږي چې دغه څه وخت راول وکړ دغه څه اخلاق وکړ دغه څه کردار وکړ دغه څه څنګه ناس وکړ دغه څه وضعیت وکړ څنګه چې څو وخت لري دې کې پاره کې د توانې پکا چې نظر شي چې چا شریک دي د چا دار مانوس په وخت کې چې څو پرونه دې کیږي قرآني خبرونه راځي خبرونه نه راځي نو دا ول خبره مې کول والله احق ان تخشى شرع الله یې ایمان او هغه حدیثو بدې کې هیڅ کلام نه پادری کې لیکل چا په دې باندې आवाज کوي چې راځي یا لري دې په کې الله دې ته درو خدا تعالی دې هیڅ کلام نه اوای او دې قال حدثنا ابن قال حدثنا ابي قال حدثني اسماعيل عن شعبي عن مسروق قال سأل عائشة رضي الله تعالى عنها الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لقد قصد عليه سبحان الله فاجل الله سبحان الله وقت شاكر تعبد کے تعبد کو سبحان الله لقد قصد شاري فتاقي ترى قدر الاحسان زمان سبحان الله احسان تاسو قدر سبحان الله دا تعبد پاوی اشاره کوي چې ته په دې باندې نه پوهې دا خبر تا باندې څنګه کپیدا څومره چې د باندې پټه شوی دا لقد افشاری فتاسی سره قدرت الاحسان زما د احسان التوجیهی شریعت خبر وو چې هغه مناسب نه یعنی تاسو خبره نو ویل چې نه مناسب نه ده وذا قال الذي الذي وعد ذلك أكن وأول وبه قال حدثنا من مالك قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ذكريا عن ابن أشوع عن عامر مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فأين قوله تعالى ثم تلا فتدلت فدعا بارك الله ثم درا يديشو لبيت السلام فدلنا من يديشو وتدلي انتقاد طويل کیږي چې حد څخه فردا سړی موږ کې طرف ته مایل شي نو معنا در ثم تدلى فدنا متدلي سبب د ذنوب لپاره د کدا جهاد شکل ته امتداد او مایل کېدل دا سبب د ذنوب دي ذکر لپاره نو معنا کله کې د معنا دنا جبريل عليه السلام دې نبی عليه السلام فقربه منه قدر وليس مدنا جبريل بعد استوائه في الافق الاعلى من الارض افق اعلى جو اغنى بعد دې مکه فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم تشيد هم كريم دونو تدري تاسماره جبريل عليه السلام د پیغمبر علیه السلام کړه او قال الى عبدنا وقال اننا لا جبريل عليه السلام ياتي في سوره الرجال وانه اتى في هذه المره في سوره الذي يسلك فصدقوا فمن كره في فوق الاسمان جاء قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يزيد بن شيبان عن قتادة عن المستقيمين ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت رسول قال نور اني اراه نور ان اراه بالنور هذا بدليل او نور الله تعالى نور ان اراه كيف اراه بسن غور مجرا معنا دا نور حجاب سے بارے تعالی چکم دا نور دے كيف اراه بسن غور مجرا زمین فقرارو کراتی کے داد تبارک و تعالی معنی دادا کہ دا نور ضروریت نمانا کرے گا نور ذکر اللہ نور دے نور چکم دے رویت نمانا کرے گا لیکن عادت پدی بارے جاری دے کہ آبا
ډېر سخت رڼا چې وي هغه شعاع هغه انوار د ابصار د سترګې دا د ادراک د هغه شي نه دا منل کېږي دا ډېر رڼا شعاع دا حایل ګرځېږي په مابین د راتي او د چا کې د مرګي هغې کې حایل دا ګرځېږي او لن مثال اسانه دا امر دی چې غرمې کې او 12 بجې یو چا سره نه وي امر ته کتلی شي هېڅ کله نه شي کتلی ولې ځکه دا شعاع د مرګ دغه شعاع د چا د مرګ د اغشاء او دا پردې د انواراتو دا د راتي او د مرګي په مابین کې هغه حایل دي هغه دا حاجل دي ذکر نور الله تبارک وتعالى نور ان اراه ان معاذ كيف ترى كيف اراه وسلم وزن من الله لرا تبارك وتعالى وبه قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا شهاب قال حدثنا مجاهد بن سعيد قال حدثنا بعض المسلمين قال حدثنا حماد كلاهما عن قتادة عن بلال بن شقيق قال قلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال عن أي شيء كنت تسأل قال تقول هل رأيت ربك قال وجدت فسألته ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا ما يدري نورا معنا ذا رأيت النور فقط ما يدري نور فقط دینه ما سوا بل څه نه لیدلی نو او چې نور ان اراه دغه استعمال لري معنا دایا شرعیت نور الله تعالی ما لیدلی نور لرا یعنی الله خالق نور دی او دا نور دا معنی ضرورت نه دی دا معنی ضرورت نه دی وسو حقیقتا دا مستحیل چې الله تبارک تعالی نور شي حقیقتا دا محال دی چې ذات د بارے تعالی ذکر نور دا په دې د اجسام دی الله تعالی د جسم نه جوهر دی او الله نه عرض نه مصور دی او کته چې الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات د نور په معنا د منور کړي یا نور په معنا د خالق المصور الله نور السماوات الله منور دی ذو نور السماوات یا الله نور په معنا د هدایت کړي الله خالق السماوات اسمان المکه څومره مخلوقات دي چې ټول ته هدایت چا کړي الله کړي هدایت الله کړي دیو نه وګوره د زناو سارو ته وګوره چې نه بچي پیدا شي دومره ورکوټي او پاپا ناري وي څوک تر تاسو دا او یو ولان ته ځوتي چې دا اوروما او چا نه دی نو په ایمان وای منګه تاسو خبرې کوو دا به یې وي په ټولې ګران نو د چلی بچي به تاسو کوی کړی چې دا مور دا کلمینلی دې کې پیلي الله الله دا دې خپل اخلاق څوک کوا تاسو وپیرا دې په دې بدن باندې په دې باندې په ایمان نه تاسو کوی کړی تعریف کې دا الله نور السماوات الله خالق السماوات اسمان او زمکه څومره مخلوقات دي دې ته دې چا کړی الله تبارک وتعالى کړی تاسو مرغان شتا چې دغه خوراک ماران دي ماران هوا کې رواني مارونی دي راکوشي او چې جن پندوت ونی سی وي اثر باندې څنګه سره گزارونه ورکي دا ما د وزر نه تپشت څنګه چې کوي دا دې د څه کار کوي دې په دې چې ورکي مسرو چوبي پندو کې نیولې او خپل موږ ته بچي جاري چې وی بچي څنګه به ته وګورئ هغه کوونه نو دې ته چا وکړه چې تاسو خوراک دا ما موږ ورغه موږ بشن موږ ما دا دې الله خالق السماوات یا نور کو معنا د منور کړی الله منور دی الله سبحانه ټول کې ټول د مؤمنانو لا یا الله نور السماوات الله پاک جمال ورکول کړي الله تعالی ورکول کړي اسمان او زمکه لا د خیر کې څه ورکړي الله ورته چار چا کې چې کوم دې خل ګرځونه دي نو باندې ګرځونه دي ترقی ګرځونه دي او خلکو سینې خراب دي سوکام دي په حقوق دي دا ولي ځکه هغه بحث او تازگی نشته الله په یو باران ورته ټول کې دا ودا ښه سترا مولي شي محول څخه کړای دا محجت دا تازگی چې ورکی دا څو ورکی دا الله ورته نو ځکه دا وایي نو الله باندې اسلام د چا د نور دا نشي کېدلی ذکر رأيت نورا ما ولد النور لنا تجد فقط
معنا دا چې الله تعالی دا خالق د نور دی او دا نور دا زما د رؤیت نشي دا معنی شو ځکه علامه دا معنا نه چې الدوی نور ان اراه او د تیر ارث نور دې په مابین کې منافات وإن قال حدثنا أبو بكر بن أبي بكر قال حدثنا أبو علي قال حدثنا الأعمش عن أبي هريرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماته فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما لا ينام ولا ينبغي له أن ينام المذهب معنى لا إخبار كثيرا لا ينام يعني مستحيل يتحدث بارك الله في النوم ذكر نوم ستويلتي چې ودشي عقل باندې غلبه راشي چې ودشي په سبب کوي نه کوي انا غلبه په عقل باندې راشي احساس د څنګه ځان ثابت شي احساس بیا کوي جنازه نه خبر نه چې ودشي کله دا چې خپلدار کله دا چې ځان خبر نه ته یو سړی نه چې هغه ودی اوس مصیبت یې څنګه پیدا کړې په دې مصیبت باندې نو تفسیر حرام دی او دې پر د پاره په توګه سبب چې ودی پسته کې ودی څنګه حال باندې او د دې کار دې ځکه احساس دا خاطر نو الله منزه دی الله په حق کې دا مستحيل او محال دی دا مستحيل محال يحفظ القسط الله تعالی میزان دا تل الله تبارک وتعالى کوي ويرفعه الله تبارک وتعالى او چې میزان او تلجا چلا کوي او کوي چې میزان ته ویلې کیږي چې ویلې کیږي د کس عدد ته ویلې کیږي او میزان طلبانه عدل واقع کیږي او انصاف څخه سمجھانا واقع کیږي الله کوي تلجا او کوي وزن اعمال د عبادت چې کومه لا تپوت کیږي الله تبارک وتعالى دې الله دې لپاره چې نه هغه مقدرې او قسط معنا د رزق کرام راځي يحفظ القسط الله کته کې نو دګرا ورته ولا کو کې دګرا قسط معنا د رزق قسط معنا د عدل کرام راځي چې انسان اعمال چې کوم دي دا ورځ قیامت کې کېږي او الله بدا مجسم کیږي تړي او یته غیر مادي غیر محسوس شیان دي او به هم تلل کېږي ولې ځکه چې الله په اعمال پیدا کول باندې قدرت لري چې په تلل باندې قدرت لري او الله یې کوي او دا څنګه هغه خپل د اخرت له الله په ایمان کوي دا ولې چا دې چې موږ دې ګولې کړه نه چې الله په باندې اعمال کوي او هغه اعمال الله پیدا کړي هغه لپاره خپل سره او وړاندې دا غټه څنګه او اعمال چې تلګي رب العالمین باندې ایرانی جبريل عليه السلام وسلم الانسان کې اشیاء ته ورول کوم سره روان دي آدم علیہ السلام بولاوی د هر امت پیغمبر هم ولاوی اسرائیل علیہ السلام هم ولاوی ځکه اسرائیل علیہ السلام مثال دا دی چې پولیس سره وایي چې مخکې الله عدالت ځکه ټول کو دي مخکې الله عدالت تعالی نه کنارو دي دا هم ولاوی داوود علیہ السلام الله ته نه راځي دلته قیمت هغه نه لري په ناسا راځي دی خو دا چې یو پر داوود علیہ السلام یو شته دی الله تاسو نه ستلو دا خو چې دا روح اسمانونو او زمکه دا عرش او صفه کې واچي هم ترتیب نه تاسو نه پټه او دا څنګه ترتیب په اعمال الله دې ضرورت چې زما په خوشي کې یو څه باندې یو څه په واچي مطلب دا تاسو ورشي حدیث دې تاسو هغه ولې چې ورځ قیامت کې الله تبارک وتعالى راوړي کوم حدیث دې یو کوم څه دفتر وي لکه نظر یو دا په دوه ورکوږي هغه د څه لږ واچي دې څه نیکی لري عذر لري ملائکو سے نکلی سے نہیں یہ پہاں کرو اور لڑینا نیکی لڑی نہیں کرنا یہ بنا کہ جو نیکی لڑی قدارے یہ کاغذ بڑا ہو سے اگے کی نیکی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فزاد بنتی پتل کے واجب نشي دا یو کم صرف جلال دا کو رابر کی دا په معنی درشي وګوره نو مولوی نه چې څنګه الله کو تکي الله چې دنو راځي تکي اعتبار اعمال سره یا په معنا د دې سره يحفظ القسط الله تکي رزق ولو يرفعه چاته رزق تکي او چاته رزق الله کولا وکړي طالبان مليان کولا وکړي رزق برابر من حيث لا يحتسب ځان نه خبر نه خبرنه فارشي دغه غټي مزدار کې مټي دي راغلي او څه خبر نه ځان نه کرا پکښ نه ایمان ته خبر نه دغه حواله
خبر الله پاک رزق کوي او رزق ورکوي او تاسو په دې کار دی الله یقینا د طالبانو مليانو رزق دا څو پر کې راځي د خیرات او په دې شکر وکړئ او اکثر داخل کې څو ټول منډي وي د تفسیر دي چې د رشوت کې پلانې څه د بارے منډي وي خدا ټول دې حضرت شي دې باندې منډي نو څه ده پاره او چې منډه کې دې وي چې د مدار باندې کې د خساره دي نو څه وایي ورته خدای نه څه وایي نو څه وایي خېټه به څه پانګره وایي نو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل الله تقول كل شيء عمل الشيء مخكي عمل دورنا عمل دورنا مخكي عمل الشيءنا لا قوة كل شيء لكن بالحديث كرادي بالحديث عمل النهار بالليل عمل دورنا الشيء قوة كل شيء وعمل الليل بالنهار عمل الشيء كم يولي قوة كل شيء ये माना रहा ظاهری دوان رہے تو باقی کے تعارض معلومی لیکن تعارض مشترک مانا دادا اللہ تقول لکی عمل للیل قبل عمل النهار الذي بعده عمل للیل کو کسی مخکل عمل للها جو اس طرح روان دا وعمل النهار قبل عمل الليل بعده او ضعیم رویت مانا دادا يرفع إليه عمل النهار في اول الليل لنهار عمل فأول الليل تقول تكيني أو يرفع إليه عمل الليل في أول النهار عمل النهار تقول تكيني كيف فأول لورتي بتملكي حفظة لأن أعمال تشريف وتكي شكل لورتي لشي أعمال لورتي وتكي بعد انتظاري شكل أول تشريف فرالا أغا عمل لورتي وتكي جيش ورد رغلا نقورت فأول غير عمل لشريف لا تبارك وتعالى تقول تكي حجاب نور ستر او پرده د بارے تعالی چې کوم دي هغه نور دی حجاب اصل کې په معنا د ستر سره دی په معنا د من سره نو حقیقتا حجاب دا په اجسام سره الله د جسم نه منظر دی الله د حق او حدود نه منظر دی دلته مراد کې نه معنی دی او یت الله تبارک وتعالى دی دا معنی چې نور دی او دا معنی چې کوم دي هغه نار دی دې په تاسو سره وکړو ځکه دا د اقرار نه معنی دی دا نور یا دانا چې کوم دي هغه معنی دی ذکر حجاب هغه ستر الله تعالی هغه نور دی او فی روایت ابي بکر کې انام حجاب د الله تعالی چې کوم دي هغه اور دی نو کشف او چې الله تعالی دې کې دا نور لرا لا احرق صبحات وجهه هو سدي هغه جلال د ذات د باري تعالی من تها الیه بصره هغه چې دې الله تستوی من خلقه د مخلوقات تبارک وتعالى کچې ته الله پر حجاب لري کی حجاب دا لري کی دا تبارک وتعالى دا لري کی نو دې وقو سدي الله پاک چې سترګې څوک کوي دا تبارک وتعالى جلال انسانان مخلوقات دا سترګې ولا تبارک وتعالى دا اصول د دې مثال د دې د نوې ژوندۍ کې مشاهده کې دا څنګه شامل د ساينس تطبیق مطابق د زمکه د اسمان په مابین کې یو مر او د زمکه د شمس او د زمکه په مابین کې یو پرده هغه ته اوزون ویل دي اوزون د اوزون څخه الله یو پرده پیدا کړی د شمس د مر حرارت راځي دا د روایت د جذب دی د دې وجنه په حرارت کې راځي اوزون پرده نه وي او مطلق کرم شوی نو خلق سودو تفصیلا جذبی نو لأمنو لأحرقت وبصري صبحات وجهه جلال الذات باري سلامت سنده وصلو من خلقه خلق مرانا مخلوقات دے مذکر بانا دادا بطر دواجه صلاح لحظة دور کائنات بانے کریدا نو کچیت دامانے جو رویت ذری ششاق حجاب دے دا مسمى قول شدا حجاب تنور دے لکیگی حجاب نار ویلتی کتجلی اللہ کی دفن مخلوق دفارا احرق وبصدي جلال الذات باري تعالى وبصدي تعالى طول مخلوقات لا دا مخلوقات وبصدي مخلوقات دا وبصدي وفي روايه ابي بكر رضي عن الاعمش نروي ولم يقل نيدي حدثنا ولم يقل نيدي بلي حدثنا جنبي دې اشاره کوي امام مسلم رحمه الله احتیاط کوي ورحت تقوا کوي فرزانه کوي دقت ته اشاره کوي روایت ابو قريب نراغنه ابو بکر او ابو قريب نا ابو قريب روایت حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش ابو بکر روایت حدثنا ابو معاويه عن الاعمش اس عبارتين کې اختلاف راغلی
په کیفیت د روایت د شیخانو کې اختلاف راغلی نو دې اشاره کوي چې دوه پیلې دي یو دا حدثنا دا د اتصال باندې او دا عن اجماع علماء باندې او په عن خلاف دی اتصال باندې دا د شوبینه دي اگر جمهور علماء جهنم دا په شکل د اتصال باندې دا دی ولې یو جماعت د علماء وي نو هغه وساته سره وي چې نه دا په اتصال باندې ځان نه اختلاف دویم فائدہ دا ده او ته ما مسلم په یو نه عبارتونو باندې اتفاق کړی دی الله تعالی ولې اتصال کړي باندې نو قوت حدثنا فتختم عن کې وضوح قوت چې حدثنا نو به روایت معنا شي اتصال په حدثنا باندې کړی دا عادت راځي په ویل احدهما کې چې څنګه روایت شوی روایت په عن سره شوی او روایت په حدثنا کې روایت کې زیات راځي نو امام مسلم رحمه الله دومره خیال کوي چې روایت په کوم طریقې باندې راغلي باید هغه طریقې باندې نه شي کوه روایت نه ترې په عن حدثنا الاعمش او ابو بکر چې روایت کوي عن الاعمش عن ترى په مغه طریقې باندې دا نه ترې شي وقال حدثنا داوود بن ابراهيم قال قال جرير بن عبد الله عن قال قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بعد كلمه ثم ذكر بالذلك في معاويه ولم يذكر من قال او قال حجاب يونس ومن قال حدثنا محمد بن مسلم وبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن ابي عبيدة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا يستطيع أن ينام ويدعو إليه عمل النهار يؤتي الليل وعمل الليل بالنهار. دلته څه په دغه سند کې چې کوم روایت راغلی ده ابو بکر نام او ابن چې کوم مخکې دي یو په دغه سند کې څومره راویان دي ټول کوفي دي او په درې تابعین دی باندې ورته احمد تابعین عمل په کړه کړه دام تابعی دی ابو عبید په کړه کړه دام تابعی دی دا ابو عبید ابن عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود له دا ابو عبید دې په نوم چې عبد الرحمن نو دوا درې تابعین دی باندې ورته ته دا لري کوي ويقال الروح في المؤمن إذا بلغ قوم سبحانه وتعالى بیان د رؤیت د چاته مؤمنانو کې فاصله کې الله تبارک وتعالى بویني مؤمنان دا رؤیت د وجه تعالی کوي زموږ د اهل سنت والجماعت دا مذهب دی چې رؤیت تبارک تعالی ممکن دی دا محال نه دی دا کېږي عقلا همدار د پدی باندې اجماع دا چې ورځ د قیامت کې مؤمنان به الله تبارک وتعالى ویني او کافران به الله پاک ویني رؤیت د باری تعالی نه چې منکر دي دا معتزله منکر دي خوارج منکر دي او دا مرجئه منکر دي دغه منکر ځکه دا چې مبتدعه دي دا گمراه فرقې دي دنیا د شپږ فرقې یا دنیا چې رفیع دي خوارج روافض معتزله او دارنګه مرجئه مشبهه او جبريه دا شپږ فرقې د دنیا او دې په خپل نیت کې سره دي خوارج هغه پینځل لسدي روافض ورته شلې فرمایي معتزله دول لسدي مرجئه پینځل دي مشابهت پینځل دي او جبريه درې دي نو پینځل لسو دوجیش او دولس پینځل او درې سو دو آیات سوکی دو آیات او نبی علیہ السلام مخکینه بشارت ورکړل چې او دغه یو فرقه روانه ده هغه تبدیل نه ممکن ده مجوس هذه امتي يتقدري وي او دا څه چې دنه هغه دې معتبر دي دې تبدیل نه ممکن تبدیل نو ولا تدعى خلاف نصير ولد بردنا نه ولا تتعصب نه دا اصل خلاف او یو و د نور د پیدا کی دا کیو پیدا کیږي د دې برابرۍ په یو کلی کې په یو صبحات کې دومره اشعار چې هغه د دې وشماري د دې نه لري ولکه بیا هم د دې دا نو د دې پیدا کیږي په دې ډول کې بدل وړي د دې سره به عقیده مشابه دا او یا ټول ګمرا ډلې دي دا به جهنم ته یو ډله چې هغه جنتی ډله ده هغه دوی اهل سنت والجماعت ما انا علیه او اصحابي پیغمبر صلی اهل سنت والجماعت وي دا یو ډله په جنت کې دا دوا او یا ډله سره دې واړه چې نو د امت کویانو ټول
دا هغه غټ دي نو معتزله منکر دي رؤیت ولې دا څه ده عقل نه خالد بن يزيد دا يزيد زوی دی خالد بن جوزف معاويه بن يزيد بن معاويه خالد بن يزيد هغه یو مدد پاجریان غلا تاسو کې نه وو پاجریان څنګه نه کوم په پټ دلیل نه دی هغه د مسلمانانو بادشاہ زوی ها جماعت راو چې راو سره د شي انا څه تاسو یو څه تاسو په جماعت راځي ته یو څه څنګه نه تاسو علی نشو تاسو یو چې عقل دا مانی چې جنتیان جنت راځي قرآن دې دی او اسماء دې دی دا چې تاسو تاسو مانی زمام په خدانه مانی اخاري دې زمام په مانی اول دې دې تاسو سره ها ودا و اتمه شي چې دا بچي د مور په ګیړه کې وي مور په ګیړه کې څوي تا قرآن تاسو ولا نو ته دې مور کې ډیرانه ته وایي چې دا اسماء دې و الله دلته انتظام کولای شي نو په جنت کې انتظام نشي کولای کومه ډیره دا د ما چې ته قرآن تاسو ولا کنه وی کوله ډیره کې څه معنی چې بچي ته ورو ورو سره او ان عقل مان دې بل تاسو نه کوم ودا جنت کې واه تاسو پیغمبر چې جنت کې وجنت ته نیو کوي اصلي خپل خلاصي انا کمیږي بنا میوه وشه بل بشنه شي دا خو ما عقل نه من تاسو ملي دی او نه ملي وځي مثال سره او ولستا مخکې چې د انجیل پروت دی دا فضلیان لازم او د دې ورکه اړه لري علم کې حسدي مسلې کې ځکه هله خو دې ورکه دې په علم کې ستنه راځي نه یو څه چې جنتیان په میوه خوري دونه او جننه او میوه کې هیڅ کمی نه راځي عقل بولي دا د معتزله او عقل دا د دلالان او عقل یقینا صحیح سالم عقل په دې ویل کېږي صحیح سالم عقل دې لکه په دې په دې نو ابو جیل ورته خبرې بازار کې ویل خبرې آشنا دي څه آشنا نه مله پیغمبر ته نه ورسو یو وجه دې نه په المقدس لاله ما اسمان تر نه مو دل تر نه په دې شپه کې به تر دستا عقل مانی هغه د وړي ترکیب کوم یسل دا ملایکی چې اسمان دې کېږي راځي چې پیغمبر ته وحی راځي شپه ورځي راځي نو هغه څه راځي چې نو کې شپه د پیغمبر خپل ځان په سم حال راځي دا بوجاله په خپل کې دا خبره دي چې کله ما یې عقل دا عقل دې نه دا معنی ما تعالی خبر دا نه معتزله منکر دي مرجئه منکر دي خوارج منکر دي او یت باري تعالی ما وی چې رؤیت بر سره دا محال عقلا دا د دې جهل دا جاهل دي گمراه دي دا کبیر احادیث پیغمبر اسلام احادیث قران اجماع د امت ټول په دې باندې دالې چې اثبات رؤیت د واجب تعالی په اخرت کې د مؤمنانو لپاره د ټول احادیث بلکې روایت د رؤیت بر تعالی دا د شرع صحابهونو نبی صلی الله علیه وسلم مدارج قران کریم آیاتونه په دې باندې دالې هغه نو اهل حق مطلب دا دی چې رؤیت پر تعالی څه شی دی قوت دی یو طاقت دی الله په قوت د قیامت کې د انسان تعالی تبارک وتعالى وته دا قوت او طاقت دا په الله د دې په پیدایش کې وګورئ اوس انسان قدرت طاقت په کې دا نشته او د دې نه مراد نه دی اتصال لا شعاع د دې اتصال یا مقابله د رجل د مرګ شي دا معنا نه ده نه قوت په الله په ورته او دومره طاقت الله دې ورکړي انسانانو ته ورځ د قیامت کې ورګي دوست الله امید دې برداشت نشي کولای موسی عليه السلام د قدر جذباتي عظیم الشان د قدر پیغمبر دی الله ولید فقر موسی صحیح بیروشه دی هغه انوار الله کوم قوت طاقت نشته دې ورځ د قیامت کې الله په قدرت د انسانانو کې واقع دی وایا قال حدثنا ابو علي الجزري وابو بكر بن اسماعيل وكتاب الله جميعا عن عبد الله بن مسلمة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجواني عن أبي بكر بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من شدة آنيتهما وما دونها الإسلام جنتان من شدة أغسل سكين ضروري آنيتهما وفيهما تقوى جنتان الذي يشوف الكل سكين ضروري وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما دام سپینو ضروری رسول ضروری دلیلو کې او دا جنتونه او ما فيهما د دې دام سپینو ضروری رسول ضروری د جنتونو سپینو ضروری هو ما بين القوم وما بين القوم کې به ايام يوجدوا الى ربهم
الله تبارک وتعالى کا دې په ماده کې وحایل دی الا رضا او کبریا مگر هغه صادق لوی دی علی وجهی پر ذات تبارک وتعالى کې مؤمنان په ویل تبارک وتعالى کې په جنت العدن چاته په جنت حسن کې دلته بچي الله تبارک وتعالى کا پوری او دا وی دې سره د مخاطب چې سمه عرب دي نو تعبیر یو کله داوا زمانینا او د کوټه زمانه نه د اشعار نه تعبیر وکړو ازالي غریدا دا نه کوئی کول د پاره نو ګویا کې معنا دادا نو دې کې تعبیر شعر ادا کوي دې کې استعاره د عظمت د سلطان د بادشاہي د کبریا د دې بارے تعالی د هیبت بارے تعالی د جلال بارے تعالی د دې استعاره شعر چې دا معنی د ادراک د افعال البشر نه دی انسان الله پاک نشي لیدلی په دنیا کې الله پاک نشي لیدلی ځکه دنیا کې انسان ضعیف دی کمزور دی ستکل ضعیف او کمزوري اوس دا معنی د دې مخلوق او خالق په مابین کې څه شی دی هغه عظمت د بارے تعالی دی کبریا د بارے تعالی دی هیبت د بارے تعالی دی جلال د بارے تعالی دی دا معنی د ادراک نه دی ادراک اوس انسان ټول شي تر ضعفنا نو دیو چې رضا او کبریا دین مراد هغه معنی دینه تعبیر پر رضا او کبریا سره وګو چې دا هغه قادر دی روحي د حکمت او د جلال د بارے تعالی دی دیو چې دې دې نشي دې بیا کله الله پاک او شي سترګو ته قوت ورکړي زړونو ته قوت ورکړي دا حجاب د هیبت د کبریا د روحي د بارے تعالی دا بلری کړي شي موانع د عظمت د بارے تعالی دا بلری کړي شي هغه بعد مومنان پر قیامت کې په جنت عدن کې د الله پر دیدار کوي محصل د مضمون د حدیث دا دی چې دا رضا د کبریا دا معنی د هویت نه دی وایي چې په کلام کې حذف او تقدیر دی الا رضا الکبریا علی وجهه رضا د کبریا دا په ذات باندې تعالی باندې ولا تبارک وتعالى په احسان وکي الله په فضل کې په ورځ قیامت کې دا رضا د کبریا په پورته کې بے بد انسانان ټول ته کامیابی بن نظر الى الله تعالی الله په پوری دا الله فضل کرم او احسان نو مراد دا دی چې مؤمنان کله جنت تلاشي جنت ته مؤمنان لاشي په جنت کې خپل ځای نه ودی جنت کې ونی کې والا کا تاول مرتبه دا حاضرین پورا کړی دا خبرې دې نه کړې رښتې دې نه کړې خو کوئی اخلاق دې کړې دا علامه ده او تل کتن جنت ترازا وګورئ نو توي شاته وایي مخکې اول تبا ناراضي نصالي ورکړي ځوان نه برابر دا مثلا جنتیان جنت تلاش مقاعد معنا هر سړی چې خپل منزلت مرتبه ته الله مقرر کړي هغه دینه جنت کې دا وایي اوس کله هیبت د جلال د بارے تعالی نه وي نو د الله او د مؤمنانو په مابین کې به حائل هیڅ موجود نو او تو جلال کبریا به الله مؤمنانو باندې اکرام کوي الله با دا مؤمنان په خپل رحمت کې پټي الله با تفضل وکي الله با احسان وکي الله با قوت مؤمنان توري دی بلا تبارک وتعالى په جنت عدن وګوري دا قوت طاقت به الله په خپل فضل او کرم باندې ورته دا معنا ده چې دلته دا معنا ده چې دلته تعبیر د رؤیت د باطنه د دعوت رؤیا سره مخالفه شرعه وفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد قال حدثنا محمود بن سلمة عن سيدنا عبد الرحمن بن ابي عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه دخل شيء قال وفي الامر يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا عند الاستفهام محذوف ولا تريدون شيئا اي شيء ازيدكم جلتا سفيان استاسو عطا يواني ويقول المؤمنان ألم تبيض وجوهنا إلا مخفين لنكر ذنبكنا ألم تدخلنا الجنة من جنة داخل ذكره وتنجينا من النار جهنم خاص من مرتبط نقال في غمر الكلامي فيكشف الحجاب وارتبط رشي حجاب رجال كبرياء نماني دا تاو رشي وما أوتوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم نبي ورکړ شي یو شی ډېر محبوب جنتیانو ته نظر واجب صلات دا سمه نعمتونه دا سوره سيزونه راحتونه میوي دا خوشي دا دلمان چې
هغه په صفایي کې هغه نمونه څه شي پیش کوله دومره مداخلي صفاوي دغه په دمه دومره خیاستوي چې په نور کې چې کوم مازغلي په اړو کې نو ډېر صفائی ډېر د حسن نه اخلي او د یو جنتي لپاره او یا اذنا لپاره یا حوري دا ټول سيزونه چې د الله د ذات کې د جنتیانو ته دومره فن ورکي چې دا ټول نعمتونه به د جنتیانو نګي شي دا وایي دا بودي کلمان دا دیو دا قربان دا دیو دا تکیو دا وقت دا ورکیو چې جنو دا او دا شي چې الله دې دا دا محبوب دین او محبوب شي نوي معلومي چې رؤیت چې جنو دا اشاره او قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال في سلامه ديار السنه ولا ثم تلا هذه الايه والذين احسنوا كسان مبارك جنتي الحسنى الجنه الحسنى الحياه الحسنه في الجنه وزياده او دې لپاره زیادت ملاوي معنا احسن الحسنى جنت کی وجه نو حیات حسن ورته ملاويږي او زیادت به ملاويږي جنت تلاش نعمتونه وي تاسو به زیات یو شی اندر کې هغه زیات شی الله دې داري چې الله دې دا اللهم صل Thank you.